یو بانډچي به د بادشاه دربار ته راتلو. نو دا بانډچي به چې راغی د بادشاه به ډېر قدر او عزت کو. پخواني بادشاهان خپل هم عزت مندو او هغه به شخصي بادشاهۍ وي، نو سخیان به ومو، په خلکو به یې سودونه کول. اوس خو زمونږ دا دي نو چې کوم یو راځي چې هغه په خپل ځان مړي، هغه چې بل چا باندې سخاوت نه کوي. هغې بادشاهانو کې سخاوت و، د غریبانانو به یې ډېر خیال ساتو، د علماو به یې ډېر خیال ساتو. نو دغه بانډچي به د دې بادشاه دربار ته تلو راتلو. چې کله به د بادشاه دربار ته راغی نو بادشاه به ورله تحفې او تخایف ورکړه، دی به لاړو. دغلته یو وزیر ډېر زیات ناسوده و. نو د باندې دا خبره ځای نه شوه چې ګوره دا بانډچي غریب سړی دی، دی راځي او بادشاه ولې د ملکو تحفې او تخایف ورکوي، د وزیر باندې دا خبره ځای نه شوله. نو دې بانډچي ته یو چال یې جوړ کړو. اوس دروغو ته ګورئ، یو چال یې جوړ کړو. دې بانډچي ته وي داسې کار وکړه چې ستا د دې خولې نه بادشاه له څخه بوی ځي. نو ته چې کله د بادشاه دربار ته ځې نو دې خولې ته لاس نیسه داسې، ځکه چې بادشاه تا ته په خپله باندې ویلي نه شي، ما ته دا خبره کړله چې د بانډچي د خولې نه څخه بوی راځي. نو ته چې کله د بادشاه دربار ته ځې خولې ته لاس نیسه. او هلته بادشاه ته ووایي چې بادشاه سلامت، ګوره دې بانډچي له ته دومره احسان پې کوې، پیسې وله ورکوې، تحفې او تخایف وله ورکوې، دا دومره نمک حرامه دی چې بهر راوځي نو خلکو ته وایي چې د بادشاه د خولې نه څخه بوی راځي. او که دې یقین نه کېږي نن چې دربار ته درشي د به خولې ته لاس نیسلي، پوزې ته به یې لاس نیسلي، پوزه به یې پټه کړي، خلکو ته وایي د بادشاه د خولې نه څخه بوی راځي. دلته وزیر بادشاه ته یې څه ووي، هلته بانډچي ته یې څه ووي. بانډچي خو ساده سړی و چې راغلی دی چې خولې ته لاس نیسلی چې زما د خولې نه څخه بوی ځي چې بادشاه خفه نه شي. بادشاه ډېر غوسه شوی دی، ډېر خفه شوی چې ګوره د سره زه څومره احسانات کومه، څومره پیسې، څومره تحفې تخایف، څومره مینه او محبت، د ده نه خو زما څه غرض نشته دی، او د هغې باوجود دی دومره نمک حرامه دی چې بار خلکو ته زما غیبتونه کوي چې د بادشاه د خولې نه څخه بوی ځي. نو که زما د خولې نه څخه بوی ځي نو پکار ده چې دی مات ته ووي، نو بار خلکو ته څه له ووي. نو بادشاه ډېر غوسه شوی دی، دله یو خط ورکړی دی او لفافه کې وله برګنډ وي، دا واله او د پلانکي ځای ګورنر جنرال شه او دا خط وله ووس. دې کې مې تا ته انعام لیکلی دی، خو دا خط په چاته ښایي نه چې بهر راوتی دی. وزیر ورته وي څه درکړو، وي خط یې راکړی دی، خو ما ته وي چې ډېر لوی انعام دی پکې، چاته به یې ښایي نه. هغه وزیر ډېر زیات هوښیار و. پښتو متل دی هوښیار مرګی ګیرېږي نه، خو چې کله ګیره شي بیا د دواړو خپونه ګیره شي. نو د وزیر خپله چالاکي وکړه، دلته دله چې کوم دی 200 روپۍ ورکړي، دې کې به څومره انعام وي، خو 200-300 روپۍ انعام به یې پکې شو. نو د وزیر د بانډچي له 200-300 روپۍ ورکړي، هغه خط یې ترې واخیستو او په منډه منډه هغه ګورنر له خوا له ور ورسېدو. چې لاړ هغه ورته وایي څه دي، وي دا بادشاه سلامت خط راکړی دی، دې کې انعام لیکلی. هغه وایي کښېنه. چې وکته هغه پکې ورته لیکلي وو چې څنګه د له خوا له ضرور رسي سر ته قلم وکړه. هغه توره راواغېستله، دې ورته وایي څه کوي، سر ته نه قلم وم. ولې؟ وي بادشاه پکې لیکلي دي چې سر ته قلم وکړه. هغه وایي هغه خو زه نه یم، هغه وایي که ته یې او که ته نه یې اوس هله کاوه دم وم. تورې یې وچوله وله بیا سر یې ته کته پرېواسو. نو ده دروغ وایي، په هغه دروغو کې الله پاک راګیر کړو. نو بعضې وخت کې انسان په دې خپلو دروغو کې اونخلي، خو که دنیا کې ورته الله پاک عذاب ورنکړي نو آخرت خو چېرته تللی نه دی، آخرت کې به ورته خامخا الله عذاب ورکړي.